بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزه کې. دوستانو ډیره زیاته افسوسناکه، شرمناکه او ډیره ناآشنا غونډه واقعیا را مخته شوې ده. سخر خپل انګور سره غلط کار باندې گیر شول او خپل زوی خپل لسونو سره قتل کړ. دوی پولیسو ته خپل بیان کې څه انکشافات کړي دي. د بارے کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټاله نشان دی وای ترڅو مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانه سم لافي. دوستانو ډیره زیاته ناآشنا غونډه واقعیا ده. قیامت به ولې نه راځي چې یو پلار خپل انګور لور چوي انګور چوي هغه لور وي هغه سره ناجایز تعلقات جوړای او چې کله هغه گیر شي نو دوی هغه سړی ډیره زیاتې بې دردۍ سره قتل کړي. ښځې دا سوچ ونه کړو چې دا خو مې د سهار سویره ده دا زه ولې قتل کم. زه د بوډا سړي سره چې ما په پلار په ځای باندې دغه څه ناجایز تعلقات ولې جوړ کم. پلار دا سوچ ونه کړو چې دغه تعلیم باندې تربیت باندې ما ډیر مهنت کړی دی. د الله پاک نعمت خپل زوی قتل کړو صرف ناجایز تعلقات. آیا دومره لازمی دي چې هغه الوات خپل وینې نه دوستانو وینې کې ها اتحاد اور ایمان پاتې نشو، وینې کې صداقت پاتې نشو. نن سبا انسان خپل نفس مطمئن کولو لپاره یو رشتہ په عمل کول شي. دوستانو اخر مونږ د کافرانو په لارې باندې ولې روان یو؟ مونږ ولې خپل نفس نه د حد پر مجبور شوی چې آپ صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه ده چې افضل ترین جهاد چې دا هغه نفس خلاف جهاد ده اور شیطان ته لاره څوک ورکوي؟ شیطان ته لاره هم مونږ نفس ورکوي. خو مونږ د خبرې باندې نه پوهېږو او مونږ داسې غلطیانې وکړو چې دومره پاکې دومره مینه ناکې رشتې چې دي هغه مونږ خپل لاسونو سره وژنو، هغوی قبر ته کوز کړو او هغې نه بعد مونږ صرف لاس کې که څه چیز رسي نو هغه پښیماني وي، نور مونږ په لاس کې څه نه وي، صرف یوه خبره کول شو چې مونږ نه غلطي شوې ده. څوک هم د واقعیت نه عبرت نه اخلي، څوک هم توبه نه کوي. که څوک څومره خلک چې دي هغه په غلطو باندې روان دي او هغوی د توبه وکړي چې دې نه بعد مونږ د زندګۍ کې مونږ غلط کار نه کوو. نو دوستانو الله پاک ډېر لوی رحیم ده، هغه بېشکه هغوی به معاف کړي چې ګناه څومره مرضي غاټ وي. دوستانو دې باره کې تاسو سره د کومنټ سیکشن کې خپل رایې اظهار ضرور وکړئ. والسلام.